السلام علیکم، زه یم عثمان غني عثمان ټیکنیکل چینل نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن تاسو ته یو داسې زبردست کیبورډ ښایم د موبایل لپاره چې هغه کیبورډ په مدد سره تاسو هر یو زبان چې دی په هغه کې سلیکټ کولی شئ. تاسو ته به د بار بار د یو زبان یا د بار بار چې دی د یو کیبورډ چې دی ځان له ځاله انسټالیشن نه به تاسو بچ شئ. فار اگزامپل ډېر کسان چې دی هغه یو پښتو لینګویج غواړي نو پښتو دپاره یې ځان له کیبورډ انسټال کړی، اردو لینګویج غواړي هغې دپاره یې ځان له کیبورډ انسټال کړی، همدغه شان انګلیش غواړي انګلیش دپاره یې ځان له کیبورډ انسټال کړی. د دې کیبورډ په مدد سره تاسو ته هر یو مطلب د بیل جدا جدا کیبورډ انسټالولو نه تاسو بچ شئ. ډېر زبردست کیبورډ دی او دې کې آل پونټس چې دی هغه تاسو ته میلاویږي. مطلب تاسو کوم پونټس خوښوئ چې شم تاسو خوښي هغه کې تیمز تاسو خوښي هغه کې تاسو ډیزاینینګ خوښي هر تاسو کولی شئ. اوس چې دی دغه کیبورډ به تاسو ته کوم ځای نه میلاویږي، تاسو ته پلی سټور نه میلاویږي. پلی سټور کې دا نشته دی. تاسو به څه وکئ، تاسو به کروم ته لاړ شئ. کروم باندې چې کله تاسو سلیکشن وکئ نو تاسو به راشئ. دغه کیبورډ تاسو ته انټرفیس زما والا موبایل کې ښکاري دغه کیبورډ دی. نو تاسو به راشئ همدغه شانې تاسو به په دې باندې کلیک وکئ ملټي کیبورډ باندې. نو چې کله ملټي کیبورډ تاسو ته راشي، ملټي کیبورډ دغه شانې به تاسو سره راشي. نو چې کله دا کیبورډ تاسو سره راشي تاسو به په دغه کیبورډ باندې چې دی دغه ویب سایټ نه به دغه کیبورډ چې دی دغه به تاسو ډاونلوډ کړئ. چې کله دا تاسو خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ نو تاسو به واپس چې دی د کیبورډ ته راشئ. نو چې کله د کیبورډ باندې تاسو کلیک وکئ دا به تاسو دغه شانې انټرفیس راشي. نو تاسو به اول څه وکئ، انیبل د نمبر 1 اپشن چې دی دې باندې به تاسو کلیک وکئ. نو سټارټ اپشن چې اول به تاسو سټارټ اپشن انیبل کړئ، بیا به همدغه شانې دویم اپشن ته راشئ، بیا به تاسو 4 نمبر اپشن ته راشئ، بیا به تاسو 5 نمبر اپشن ته راشئ. دا ټولې اپشنې به تاسو سټیپ بای سټیپ وکئ. اوس فار اگزامپل زه دلته راځم نو زه څه کوم دلته چې دی ما نه کیبورډ چې دی ما الریډي دلته دغه اپشن به تاسو داسې اف راشي. نو تاسو به څه وکئ، دغه به تاسو آن کئ. نو تاسو نه به څه وغواړي، تاسو نه به د دې تاسو به دا الاو کئ. نو چې کله دا تاسو الاو کئ پرمیشن به تاسو نه غواړي هغه پرمیشن به تاسو ورکئ. دویم نمبر اپشن ته به تاسو راشئ. دویم نمبر اپشن کې تاسو څه وایي چې همدغه کیبورډ تاسو څه وکئ. اوس فار اگزامپل دغه کیبورډ تاسو سلیکټ کئ او دغه کیبورډ ما سره دی، ما سره خو همدغه عام کیبورډ دی. اوس دلته به تاسو وایي ملټي کیبورډ تاسو څه وکئ، سلیکټ وکئ. نو دا به تاسو سلیکټ کئ. دې نه علاوه تاسو ته به 4 نمبر اپشن کې وایي چې انیبل لینګویج. تاسو کوم زبان چې دی هغه په دې کې انتخاب کوئ، هغه زبان تاسو په دې کې انتخاب کولی شئ. فار اگزامپل دلته اوس ما انګلیش سلیکټ کړی دی نو تاسو انګلیش خامخا سلیکټ کړئ. همدغې نه علاوه چې دی زه فارسي یا فرانسیسي چې دی یا همدغه شانې تاسو کوم زبان انډونیشیا زبان سلیکټ کوئ. خو فار اگزامپل مونږ سره چې دی مونږ خو دې زبانونو باندې نه پوهیږو. فار اگزامپل زه په دې کې اردو اوس زه په دې کې فارسي همدغه شانې سلیکټ کوم، پښتو سلیکټ کوم، عربي سلیکټ کوم، اردو سلیکټ کوم. دغه زبانونه چې دی د عربي اردو چې دی دا سره یو بل سره همدغه شان ریلیټډ ده. خو پښتو چې دی زموږ خپل زبان دی. نو دغه زبانونو باندې کوم زبان تاسو غواړئ هغه زبان باندې تاسو څه وکئ، کلیک به وکئ. چې کله تاسو په هغې باندې کلیک وکئ تاسو ته به اټومیټک چې دی دا په خپل کیبورډ کې راشي. اوس همدغه کیبورډ تاسو بیا دلته د اخره کې ورکړي دي، تاسو ته وایي ټیسټ هیر. تاسو دا ټیسټ کولی شئ دا څنګه استعمال کیږي، دا څنګه کیږي. ټیسټ هیر باندې به کلیک وکئ، دلته نه به سلیکشن واخلئ. اوس تاسو ته وایي چې تاسو دلته زبان ولیکئ، های انګلیش کې لیکئ. اوس دلته همدغه شانې په دې باندې به سلیکشن واخلئ، بل زبان کې لیکئ. تاسو دلته اردو کې لیکئ، تاسو پښتو کې لیکئ، عربي کې لیکئ. زه دلته اردو کې لیکم یا زه دلته پښتو کې لیکم. نو پښتو کې لیکم، دا زه کټ کړم. نو پښتو کې په دې کې هر یو لفظ شته دی. پښتو کې تاسو ګ غواړئ، ګ پکې شته، همدغه شانې ګ پکې شته، همدغه شانې تاسو کوم داسې لفظ وي چې هغه میسنګ نور کیبورډو کې به میسنګ دی، دې کې میسنګ نه دی، دې کې شته دی. ښه، نو دغه کیبورډ په مدد سره تاسو پښتو په خپل موبایل کې ډېره په اسانۍ سره لیکلی شئ. همدغه شانې نور ویډیوګانو دپاره موږ سره اوسئ. د خدای په امان.